اول نمبر حدیث واوري او دا حدیث چا روایت کړی دی؟ یو صاحب دی هغه ته ویل کېږي ابن ابي دنیا. ابن ابي دنیا دا لوی صاحب تیر دی. دا هغه یو کتاب دی هغه ته ویل کېږي کتاب الرسائل. الرسائل ابن ابي دنیا دا دغه یو کتاب لیکلی. باغی کې یو باب دی، باب الثانی دی، باب مکائد الشیطان. د شیطان مکرونه او فریبونه یې پاغي کې بیان کړی دي. په دویم باب کې بابو مکائد الشیطان کې رساله ابن ابي دنیا حدیث نمبر دی 61. یو شپیتیم حدیث دی دا کوم چې زار ته بیانو. او دا حدیث واوري پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم مبارک دغه حدیث مبارک او دا سه حدیث ته دا یاد لري. دا کوم ما یو حواله بلم ځان سره لیکل دا هغه مرتضی بیانوم. دا سه حدیث دی چې په دغه حدیث باندې ما او تا سوچ فکر وکړو. امید دی چې ما او تا د شیطان مکر او فریب نه صحت پورې بچ شو. هغه حدیث دا دی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مبارک فرمایي وی چې په بنی اسرائیل کې صحابه دي. په بنی اسرائیل کې یو راهب ویل کېږي عبادت گزار تا او دا براغوی د امت ډېر نیکان صالحان خلق بو راهبان بس پرهیزګار کسو گوشا نشینو په یو خیمه کې بناستو 24 غنټې به د الٰه العالمین عبادت کا. وچ د په زمانہ کې یو ډیره حسینه او جمیله معصومه و ځوانه جنې و وچ شیطان راغی او نبی علیہ السلام صحابه ته فرمای حدیث کې د دغه معصومه دانوري مړی اونی وا دومره زور یو لورک چې د دغه معصومه په مړی کې आवाज ختم شو. کله کله شیطانم په انسان باندې حمله او اٹیک کا دا کله کله موت اناستیو. دا په حدیث کې راځي ښا ځان نه نار ته یاوه. دا کله کله موت اناستیو چې एकदम بدن کې پړک شي. دا شیطان لته انسان لور کوي. دا خبيث انسان کله کله لته ور کوي غصه د وجنه. دا एकदम زما اوستا بدن کې داسې سړی کا وغیرہ پیدا شي. دا د شیطان اغلطي. دا ماشوم چې څنګه پیدا شي کنه او ژاړي حضور علیہ السلام مبارک فرمایي دا شیطان تر دا زیرونه سی او دا سي ترتاو کا هغه د وجنه ماشوم څنګه چې پیدا شي شیطان یا ټچ کا ا ماشوم وژاړي. دا څه د بدبخت دنیا لراله یا راغلی نه مچ دا خبيث راغی او زما بدن یا ټچ کا. دا خو زمونږ غټ دشمن دی. دومره دباو ورک چې دا आवाज یې ختم شو. بیا نبی علیہ السلام صحابو ته فرمایي چې دغه جنې خبرې نشوي کولای. د دغه جنې خاندان په زړه کې دغه شیطان وسوسه واچولا چې د دغه معصوم علاج دغه راهب سره دی. اوس ګوره راهب ته په یو طریقه باندې راتاوږي ستا د معصوم علاج دغه عابد او زاهد او راهب سره دی. دی له بوزي راهب له چکل دا معصومه بوتلا شیطان دا سے مکر او فریب کا. نو راهب په زړه کې اور واچول چې دا معصومه ځان سره ایثار کړه ډیره حسینه جمیله وا. د دې علاج به الشي چې دا معصومه ماته تاسو پرې دی. اول خو مسلسل انکار کو مسلسل انکار دا غینه پس شیطان دی آماده ک راضیه ک دغه خلقو دا معصومه ورته پرې خو دا علاج د پاره څنګه دا ډیر نیک سړایو. اغه شیطان دغه راهب له پزړه کې دا خبره نعوذ بالله واچولا چې دا جنې ډیره حسینه او جمیله دا نبی علیہ السلام صحابه ته فرمایي او ته په دې باندې ور واقعا شو زنا ور سره وکړه. هغه معصومه ور سره پاتې کېده دا راهب انسان دومره په ځان باندې کنټرول پاتې نشو. نبی علیہ السلام صحابه ته فرمایي چې دا راهب پاغه معصومه باندې واقعا شو او زنا یې ور سره وکړه. کله چې زنا وکړه هغه زنانه دغه معصومه حمل شو بچا یې په خېټه باندې شو. دغه راهب ته شیطان په زړه کې واچول چې دغه حمل نه د معصومه خاندان خبر شو تا به وجنی قتل کوي بلا. لہذا دا سکارو که دا معصومه قتل کړه ورته وایا چې ما سره بیماری کې ډیره وا پاتې نشو او مړ شو بس ما دفن کړه تی قتل کړه. راهب راوچت شو دا معصومه یا قتل کړه او د معصومه د قتل نه پس یا هغه دفن کړه.
کله چې وارثان رااله د دغه ماشومې نبی علیہ السلام صحابو ته فرمای شیطان لاړ او دغه ماشومې وارثانو په زړه کې دا وسوسه ور واچولا چې لاړ شي لګ د خپل ماشومې پوښتنه وکړي هغه غالبا راهب سره نشتا کله چې دا وارثان رااله تاسو یې ترو کې چې زمونږه ماشومه دا راهب ورته چې هغه بیمار شو او بیا وفات شو لیټه مو هغه ما دفن کړ پلانکی ځای کې راشه دا قبر دی دغه کسان ورته وی چې دا سې نشي کېده دا غلطه خبره ده دی راټینګه ورته وی چې یاره ته رښتیا وایا یا د ستا قتل په مونږ باندې لازم دی مونږ به د ستا قتل کوو دلته راهب حیران او سرګردان دی شیطان بیا ول راغی شیطان ورته یی چې دا ټوله کیسه ما جوړه کړې و جنې مړی ما د باوکړه आवाज یې ختم شو هغه په زړه کې ما ور واچولا چې علاج یې دی کول شتاله مې راوستا ستا په زړه کې ما واچولا چې په دغه جنې باندې ور واقعیا شو او واقعیا مې کړې بیا مې ور باندې قتل کړه بیا لاړم او وی وارثانو په زړه کې مې دا وسوسه واچولا چې لاړ شي د خپل ماشوم خبر واخلې نن تګيري بس ته چرته تلای نشي صرف زړه خلاصولې شمورتي راهب ورته چې ما خلاص کړه دا خو ډېر غټ مصیبت کې زراله هغه ورته چې خلاصوم نه خو په دې شرط باندې چې ما ته 2 سجدي ولګور اگر راهب راولګي د انسان چې تنگ شي کنه هر سم کوي بیا 2 سجدي ورته ولګولې او چې کله 2 سجدي ورته ولګولې نبی له صلوات و سلام مبارک صحابه ته فرمایي چې شیطان ورته وی چې باس د زما کار تمام شو نور د زستانه بیزاره مورته زلالم درنه او قران کریم مبارک دا آیات یې وی چې وقال للانسان اکفر وی چې کله چې د انسان ته وی شیطان چې کفر وکړه فلما کفر کله چې انسان کفر وکړه نو دی ورته چې انی اخاف الله قال انی بریء منک ورته زستانه بیزار یم انی اخاف الله شیطان ورته زخو الله نه ډیر یریګما کتا سره ز پاتې شم الله تعالی په ما باندې قهر او غضب نازل کا انی اخافو زخو پاک نډیر یریګم ډیر زیات زکه چې اخو رب العالمین دی پاورفل دی وی چې کله چې کار در باندې تمام کا مکر او فریب کې راولي عمدغه شیطان نبی علیہ السلام فرمایي چې بیا لاړ شي او خپل ځان نه خلاص کا نو اول نه چې تاسو ورته پوي چې دا کوم وسوسه او خبر راځي صاحبانو دي ته تاسو څه وسه دي ته تاسو ویخ وسه